لکه ته دې بې غیرته ته وګوره د جومات په سپیکر کې لګیا دی څه کوي؟ د جومات په سپیکر کې دی کم کارونه کوي؟ هغه سپیکر چې خلک پې مانځه ته رابلل کیږي، د الله رب العالمین نامه پکې اغوستل کیږي، د الله اکبر صداګانې پکې بلند کیږي، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکې ویل کیږي، او دا بې غیرته ورکې څه کوي؟ د دې دا ویډیو ګوره، بیا څو چند خبرې کومه. یار دا تاسو وکته داسې بلا شی ویډیوګانې دي، زه به اوس کومه تاسو ته لګوم. موږ وایو چې یاره په روژه کې زلزلې دي، په روژه کې عذابونه دي او ګراني ده، مسلمان تباه شو، مسلمان پریشان دی، مسلمان تباه کیږي. مسلمان به نه تباه کیږي، مسلمان به نه پریشانه کیږي، مسلمان سره به ظلم او زیاتی نه کیږي. چې مسلمان د خپل دین مذاق وړوي، د خپل شاعر الاسلام مذاق وړوي، د خپل عبادت خانې د ځای چې په کوم ځای کې عبادت کیږي د الله رب العالمین کور، د هغې مذاق وړوي. مسلمان به ولې نه پریشانه؟ مسلمان دی به ولې نه خفه؟ دی به ولې نه تباه کیږي؟ هسې نه چې د الله رب العالمین عذاب راشي او دا ټول هر څه تباه کي. دومره حد ته سړی خبر رسوي چې د جومات په سپیکر کې دی کوم حرکت کوي، الله رب العالمین دې معافي وکړي. یقینا مسلمان قسم نشو اول زه او پسې ته چې مې ګورې، قسم نشو ولا چې ډېر بد حشر زمونږ او ستاسو را روان دی، ډېر یو سنګین حشر زما او ستا را روان دی. مسلمان سم شه، د الله رب العالمین عبادت شروع کا، الله ته په سچ او په صدق توبه وباسه، دا کارونه پرېږدوئ. دا اوس څه دي؟ مسلمان هلاکت طرف ته روان دی، مسلمان تباهۍ طرف ته روان دی، مسلمان ناکامۍ طرف ته روان دی، مسلمان غرقیږي لا هوکیږي لګیا دی. کله به موږ او تاسو کې عقل راځي، کله به موږ او تاسو کې شعور راځي، کله به موږ او تاسو کې د دین سمج او فهم راځي. یار